بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: Zatul Bawiluku Bele Dasawukat Tamihidna Mukhtasarah di dua khabari. Dua khabari mana dua permuamun, dua kabikuna. Mukhtasar wazirku dua permuamun dari Cidamu Ustazu pemusyahadat kita khabara Cidati dua mihnatuna Dir janda Faida Muhassir Audir Bunyadi mihnatulani. Dari dua Memberkasu dari dua Masyarakat Wabas Kakawal Bakari Yom mihnat Da ta'alim atau ta'alum de Atau mihnat da da'wat atau tabligh de. Darwan ada janda atau bunyadi mihnatulani. Ta'alim atau ta'alum da Istaqra wal tafadal Dawadi wi madrasi Da qaidin wafla Bukhari Syarif na Diurus da takhassusat Bukharinan pun Dibul berta'alim ta'alum wai Hifaz, Tajwi, Kitabuna, Tafsir Audani Wawira takhassusat Dauranatul Ta'alim Ta'alum Silsilah Silah Khatmina Khatmina diwajib Tulaba Nakha barang wawi Sida menggadalta Yo istilah da mulisi Dari nas Tidak sayyidana Sida madrasir Untuk fariksi Nomongga Aika yo umum farid walu da farid syo. Audin wata fazil walu. Katwan terkuat Qur'ane kada de doksane kada. Cimu wata farid walu bas alazan farid walu kani bayna de khulid de farid syo bas ma kitana la sama subashte salai hay amaliste nasaka kawishte. Zagaci mu wata farid walu. Audin ci wata fazil walu. معقوي تلقني نعم كذي مقصد دالتي لك بس فهم فني مولاي واسمخي كمال موسى قول نشتري زكاة زكاة فازيل يما هذا تقطعني جدا فازيل من الفضول دي وبعد هذا تلسر مدينة نمية أو بس فازيل يما المقصد دالتي بس مولي فازيل يما منشي فازيل يما وقارين يما حافظ يما ملام يما مفسر يما उची पक्कन मसनद के नास्ता बस मैं वो काम कर सकता हूँ. यदि वो चीज़ अरब होती जिसको मदरसे ना इल्म हासिल करेगा खिरीजुल जामिया खिरीजुल मदरसा jadi मदरसे ना कुव्वत है बस ये मदरसे ना दावत है और तभी की इल्म से इस्तेदाद हासिल करे. तो बात تعليم وتعلم سلسلة ختمينا غير أهم أو بنيادي لو ده دور مخكلة إذا دعوتناهم مخكلة لا مقصد فرمي فاعلم أنه لا إله إلا الله زام كيك بدي خبر الله سوى رسول معبود نشته نذكر العلماء نقطوي فاعلم لا مخكلة أو توحيد ورسكرة Mudatul nawal ilm dan istakra buhala. Mudatul nawal ilm. Kalau bagi kan ilm dan istakau.
ختمی کی نه چې کوم تمام فارغ او دی ورته زده کوي. پس 1994 یا 95 کې موږ په دارالعلوم کراچۍ کې وو، پنځم شپږم اومه درجه وه. نو په هغې کې د ختم بخاري په موقع باندې مفتي تقي عثماني صاحب یو ښکلې خبره وکړه چې دا څوک عالم چې موږ ورته سند ورکړو، نو د دې معنی دا ده، د دې معنی دا نه ده چې د ټول علوم حاصل کړو. د دې مقصد دا دی چې इसमें इतनी इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो गई कि अगर ये शख्स मेहनत करके मुताला करके आलिम बनना चाहे तो बन सकता है. यह कोई खबर होगा जिद्दी सनद को पता कि दोनों इस्तेदाद सलाहियत शरे चिकरामती का मेहनत हो की मुताला हो किजाज करे कि मशाइख सरकीनी मुआलिम जोड़े बेशी नसीने چې بس د هر څه بالفعل چې دی یاد دي. نو د علم یو ډېر بنیادي څیز دی. دې وجه امام بخاري وایي باب العلم قبل القول والعمل به. علم د دعوت او د عمل نه مخکې قول دعوت دی او عمل دی. یعنې اول علم زده کړه، بیا عمل ورکړه، دعوت ورکړه. نو اول به زده کړه کوې، د زده کړه ختمېږي نه، دا زموږ استاد لپاره بنیادي او اساسي څیز دی. د تخصص والو ته زه مقدمه شاملي پړاو، مقدمه شاملي دې کې ډېر مغلقات او ښه دي. نو دا زه پړاوم، نو هغې کې یو د مناقبو د امام ابو حنیفه کې یو ښکلې خبره ده مقدمه شاملي کې چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې بما بلغت ما بلغت، چې ته کوم مقام ته رسېدلې دا په څه باندې، لکه د دې راز څه دی چې دومره لوی امام یې. امام صاحب ورته جواب ورکړو چې مستنکفت فی الاستفادة وما بخلت بالافادة، چې ما په زده کړه کې څه شرم نه دی کړی چې زه اوس غټ سړی یم زه به زده کړه نه کوم. دې کې ما څه شرم نه دی محسوس کړی، او بل ته په فایده رسولو، په علم رسولو کې مې څه بخل نه دی کړی. نو زه دې مقام ته رارسېدلی. لکه علما یې نو هغه به څه بخل نه کوي. بعضې وخت کې بعضې علما یو خاص کتاب کتلی چا ته ښایي، نو بس خلک وایي چې دا دلته چاته څه وحي کېږي او موږ ته یې وایي. هغې کتاب دې خلکو ته وښیه چې فایده دې نه حاصله کړي، علم دی که نه، په دې کې شومتوب مه کوه. کوم څیز کې چې بخل کېږي هغه ورې ختمېږي، کوم څیز کې چې سخاوت کېږي هغه عام کېږي. دا ځان سره نوټ دی. ګوره دا حکیمي نه ده، حکیمي دي بوټونه چې دا دوایانې جوړوي، دا حکیمي تقریبا ختمه شوه. اوس بیا لږه لږه دې عقل کار شروع کړی د حکیمانو، لږه لږه را ژوندی شو. دا ولې ختمه شوه؟ دا حکیمان شومان و بخیلان و چاته به خوانو پټه نسخه ده، بس او داسې نسخه ده او چاته به خوانو هغې له وجې سر یې راوشو. او ډاکټران په موبایل کې درته خپله دوایي ښیي، او په نیټ کې درته ښیي، او روبرو یې درته ښیي، او هغه هغه شی چې دی نو وچوي. نو یو به بخل نه کوې، علم خورو کړي، یو به شرم نه کوې. نو علم ډېر بنیادي او اساسي څیز دی. او بیا ماشاءالله طلبه عالي انجمن دا ورسره ضروري دی چې د دې علم سره چې دا بنیادي محنت دی، کړاو ستړه غواړي. علم کې ورس مشقت شته دی، عین لام میم ترې ټکي په دې پسې نقطه نشته دی، یعنې څه دې جدا کېږي نه، هېڅوک ورې ځان ستړی نه کوي. ځکه ویلي چې العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، چې علم تعالی بعضې حصه نه درکوي، څوک وایي چې ورته تا ټول ځان وقف کړی دی، ځان دې ورته سپارلی دی. علم دونه بنیادي او اساسي څیز دی. هسې د علم اهمیت خو به تاسو د قرآن حدیث په رڼا کې ډېر اورېدلی، خو یو مثال سره درکوم. هغه دا چې تاسو ټولو ته دا مسله معلوم ده چې سپی چې دی که نه، سپی دا ډېر نجس دی، او سپی چې یو لوښی جوټه کړي نو دا به اووه ځله یېنځي، 100 مرتبه به یېنځي، او آخري ځل به په خاورو باندې یېنځي، هله به پاکېږي.
نو دومره ناپاکه جوړې ده خو دقه سپی چې کله د ښکار علم زده کړي او دې له د ښکار تعلیم ورکړی شي او دا ښکاري سپی شي نو د دې ذبیحه حلاله شي دا چې څه شی مړ کړي ته به بسم الله ووایې او په ښکار پسې ورولېږي قرآن ویلي چې بیا دا خوره دا خوره نو د دې هغه دونه ناپاکه جوړه وه خو د علم او د زده کړې د وجې نه هغه دونه مقام ته ورسېد چې د هغې هغه ذبیحه اوس د هغې ذبحه کړه شوی وجلې شوی حیوان تعالی حلال دی ته خوړلی شي دا د علم په فضیلت او اهمیت او افادیت باندې دلالت کوي نو فعلم زده کړه وکړه بیا دویم د دې علم سره ضروري دی دعوت بالحکمت د دعوت او تبلیغ محنت چې د دې علم پریکټیکل عملي طور سره په عالم کې ژوندی کول دي نو دا دویم محنت دی چې د دې نه لوی خیر په جهان کې خور شوی دی د دعوت او تبلیغ محنت چې دی دا همدغه شان یو خاموش یو ساده محنت دی لکه څنګه چې مدارسو کې ساده نظام دی په حکومت سره تعاون ورسره نشته دی مدرسو والا ځان نه چانده کوي اپنی مدد آپ یعنې خپل ځان په خپله چلوي د هغې نه خیر خورېږي نو داسې د دعوت او د تبلیغ محنت هم اپنی مدد آپ دی جومات جوړ شي خپله خرچه کوي خپل ځان نه چې دی خپل عرصه لګوي خپله بستره راواخلي خپل لوښي راواخلي نو څنګه چې دیني مدارس اپنی مدد آپ د دین خدمت کوي داسې د دعوت او د تبلیغ محنت هغه هم اپنی مدد آپ د دین خدمت کوي ملکونو ته ځي زبردست خیر پرې نه خورېږي یو خاموش تحریک دی د دې وجې نه د علم سره بیا د دعوت محنت کول هغې کې خپل صلاحیت صرف کول او بیا یو خاص خبره وکړم الله پاک څه فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمت دعوت ورکړه د رب لارې طرف ته په حکمت سره په سن 1997-98 کې موږ په کال کې په تبلیغ کې چلېدو د مصر یو عالم علماو ته وویل داسې په غیرت کې ناست اوس وفات شوی مشر عالم وایي چې دې آیات کې الله پاک فرمایي چې دعوت ورکړه په حکمت سره بیا څه فرمایي والموعظة الحسنه او په نیک نصیحت سره دعوت ورکړه نو هغه یو سوال وکړو علماو نه سوال یې دا وکړو چې لماذا قید سوال یې دا وکړو چې لماذا قید الله الموعظة بالحسنة ولم يقيد الحكمة بالحسنة چې په دې آیات کې الله پاک وایي چې دعوت بالحکمت ورکړه او د نصیحت سره بیا وایي چې والموعظة الحسنة نو موعظت سره حسن قید ولګاوه او د حکمت سره حسن قید ونه لګاوه ولې ډېر ښه عالم او مفسر د مصر علما غلي شو هغه بیا جواب کوي چې لأن الحکمة كلها حسن والموعظة على نوعين موعظة حسنة وموعظة سيئة ځکه چې حکمت ټول حسن دی او موعظت په دوه قسمه دی یو موعظت حسنه دی یو موعظت سیئه دی ځکه چې باطل طرف ته هم په نصیحت سره خلک دعوت ورکوي نو دغه دعوت بالحکمت چې دی پریکټیکل دا بیا په تبلیغ کې زده کېږي چې څوک هم تبلیغ لاړ شي او په صحیح اصولو باندې د تبلیغ محنت کوي بیا هغه دعوت بالحکمت زده کوي چې په هغې کې موقع شناس مردم شناسي اجتماعي دعوت به څنګه ورکوي انفرادي دعوت به څنګه ورکوي یو کس له به څنګه دعوت ورکوي ډېرو له به څنګه دعوت ورکوي مختصر دعوت به څنګه وي اوږده خو چې څوک د اصولو خیال ساتي نو بیا واقعي یو ډاکټر خوا له مونږه لاړو موږ ته یې کوم تبلیغ کې راغلي وو تا سره خبره کوو نو هغه ډاکټر ویله چې ما ته مریضان دي خو تاسو مېلمانه او تاسو ته اجازت دی چې زه تاسو له 10 منټه ټیم درکولی شم 10 منټه خپله خبره وکړئ نو ورته صحیح ده بس ما ګړۍ ته وکړه زه خو داسې د عامو تبلیغیانو په شان نه وم چې بس تقریر شروع کړه بعضې خلک داسې چې بس موقع خو نه ګورو نو ما هغې سره 9 منټ خبره وکړه هسې او بیا مې ورته ویل چې هغه هم ګړۍ ته کتلې مخامخ هم ګړۍ وه ما ورته ویل 1 منټ پاتې دی په دې کې ستا تشکیل کوم
ما ته وایي چې یاره ډېر ستا د دې هغه رویې ډېر متاثر شو، موږ ملګرو له ټیم ورکړو هغه د نر زامن هغه تقریر شروع کړي، بعض مریضان رولالېږي، پریشان کېږي، هغه څه احساس نه وي. د دې ټیم د پابندۍ ډېر متاثر کړم. یو څه نوره خبره وکړم نه بس بیا پر دې حق باندې کېږي، بس بیا جومات ته ځم خواله راغی. بهرحال دې ته وایي دعوت بالحکمت، او دا په تبلیغ کې زده کېږي. د دې وجې نه د تعلیم او تعلم او دعوت او تبلیغ دا دوه بنیادي اساسي ښکلي ښایسته مقبول او ټول اثر محنتونه او تحریکونه دي. او دا ووایي چې د تبلیغ محنت چې ته خپل ولاقه سي د هغه محمد الله خپل چم ګاونډ ته ګورې تا ته هېڅ هم نه ښکاري، ځکه چې تا ته خو دغه سړی غلطیانې معلومې ته وایي چې تبلیغ دې ته وایي. خو چې په عالمي سطحه باندې وګورې، بهر ملکونو کې وګورې، اسلام طرف ته خلک رانږدې کول وګورې، مسلمان د غفلت نه رایښول وګورې، دې خاموش محنت هغه کار کړی دی. خو درخواست دا دی چې څنګه زمونږ مشران په کوم نهج سره غواړي چې موږ دا محنت په هغه نهج سره وکړو. په دې کې بنیادي څیز د خپل نفس اصلاح دی. په سن 2007 کې موږ بهرمل ته تبلیغ راتلو، زمونږ د ریوڼ امام چې و مولانا جمیل صاحب رحمت الله علیه هم ته هدایات راکول بیرون جماعتونو والا وہی بھائی 4 مہینے لگانا ہو، سال لگانا ہو، 7 مہینے جو بھی چل رہا ہے، 3 دن ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کے اس محنت کو کر رہا ہوں. نیت بدلائے چې د خپل اصلاح لپاره د محنت کو چې دا نیت دي بیا ستانه خیر ولري. د دې وجې نه دعوت محنت کول دي، په اخلاص سره کول دي او د خپل اصلاح په نیت. او ګوره وی اپنی اصلاح میں عالم کی اصلاح چھپی ہوئی ہے، خپل اصلاح کی عالم اصلاح پرتا ده. ځینې خلک د بل د اصلاح کوشش کوي. موږ مولیانو کې دا بیماري خلک سموم او خلک ته دعوت ورکوه. ګوره حجاج ابن یوسف چې وکړه هغه هم د خلکو اصلاح کوله، خو خپل ځان یې هېر کړی و او د خلکو اصلاح کوله. غټ ظالم کې بل نه و، 1,20,000 خلک یې وژلي. او عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هم اصلاح کوله، خو خپل ځان نه یې شروع کړله. نو هغه د ټولو لوی عادل جوړ شو په خپله زمانه کې، ځکه چې هغه د خپل ځان نه شروع کړله. نو خپل ځان نه شروع کول، خپله اصلاح کول، بیا په عالم کې به ستانه خیر او هدایت خپرېږي. په دې بنیاد باندې محنت دی. یو ملګري ما ته تلیفون وکړو، هلکه وایي تاسو تبلیغیانو چې دی د شپږو نمبرو په ځای باندې اوس 7 نمبرې شروع کړي. معیار یې وشو 15 کاله پکې زموږ هم وشو، دغه 7 نمبرې زه ورته ووایم پکې کم نمبر دی. ما ته وایي چې 7 نمبره پکې اوس دا غلطي شوی چې په هر تبلیغي باندې دومره علم فرض دی، دومره زده کړه پرې فرض ده چې د خپل جومات امام پرې تنګولی شي. نو دا نمبر دې کټ کړو، دا پکې نشته دی چې ګنې دا د امام د تنګولو لپاره تبلیغ نه دی، د خپلې اصلاح لپاره دا یو محنت دی. او په دې کې الله پاک یو ډېر خیر ایښودی دی، تعلیم او تعلم او دعوت او تبلیغ. او دا دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي، دا دواړه یو بل سره ضروري دي چې دا دواړه شعبې ژوندۍ وي، تازه وي، زبردست خیر او په معاشره کې یو بهترین توازن راځي. ولې؟ ځکه چې د تعلیم او تعلم په ذریعه د کشرانو اصلاح کېږي، او د دعوت او تبلیغ په ذریعه د مشرانو او د مشرانو سړو د ښځو اصلاح کېږي. د بنینو په مدرسه کې به د هلکانو اصلاح کېږي، د بناتو په مدرسه کې به د کشرانو جنکو اصلاح او تربیت کېږي. او د دعوت او تبلیغ په محنت سره مشرانو سړو ښځو اصلاح کېږي، معاشره کې به توازن وي، حسن وي، ښکلیوالی وي، مزیدار ژوند وي، د دین نه به خلک واقف شي. نو ځکه دا د یو بل سره لازم ملزوم دي چې ټول بیلنس برابر شي، بیلنس. او د دین خدمت چې څوک په کومه شعبه کې کوي، نو هغې ته به د قدر په نظر وګورو. خپل داسې نه چې دا محنت کوم او دا خپل داسې یاره ډېر ښه مولوي صاحب دی چې د دین کار یې کولی، چې دا مدرسه کې پړهایي کوي دا د دین کار دی، چې درس د قرآن کوي دا د دین کار دی، چې کلاس چلوي دا د دین کار دی، چې قانونچه پړهاوی دا د دین کار دی، چې سب شعبه د دین کې دی دا د دین کار دی. دا به دین دا ضروري ده. الله رسول وایي
په تاسو بیا څوک دی چې خورا مزده کې وبلته وخی نو هغه